شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. ضلع نوخار پیرپیه کلی ټاپوخیلو محله دې کې ملګرو سره کار روان کړی د اپنی مدد آپ کے تحت د حکومت د اړخ نه څه ګیلې ملیم دي کوم چې زموږ سیاسي مشران دي د هغوی نه هم په اړه کې ګیلې دي. مشران ګپو لګولو پکې کم 40 سال 42 سال مخکې چې لار پخه شوې ده هغه تر اوسه پورې مخکې شان پرته ده. تفصیل بیا ته زما د ورور ساجد خان وایي چې دی پکې په دې محله کې چندې راغونډې کې او په ایمان کار کوي. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. اسی به څنګه خیرت ډیره مننه. الله مو عزت وکړه. قدرمن شئ چې تاسو دا ټیم موږ لوخ کو راغی. موږ ډېر غریب خلک یو دلته د محله کې دا کار مو شروع کړی دا ډېر مخکې شوی دا کار موږ هم واړو. موږ له یاد نشي دی له به یاد دي دا مشران ناست دي تقریبا او د جمال وسدی پکې دیاړي کوله دلته چې کوم دی نسیم خان او الله دې وبخي هغه لیکشا ماما پترو دا کار شو نیکه دلته چې کوم دی میرمزا خان بابا دا ټول مشران هغه ټیم مونږ خو اوس دغه مونږ هم دا 40 42 سال عمر شو نو د هغې نه پس دا نه ده پخه شوې دې کې کاڼي نو کاڼي د چې کوم دی هغه ټیم سره لګېدلي بیا پې د محلې والا چې کوم دی باجري خپلو پیسو باندې چولې ده په چانده چې څنګه اوس مونږ کوو که نه نو دغسې هغه ټیم سره په چاندې په لحاظ شوې ده. نو مونږ ځکه ویو که نه چې دلته مونږ ته مشران راشي زمونږ د ټاپوخیلو چې کوم مشران دي دی به اتحاد وکړو دی به ټول یو ځای شو. مخکې پیپل پارټي و نصیر الله بابر صاحب د الله وبخي دی ټول به یو ځای شو دغه شو زمونږ پرویز خټک صاحب شو دی دې ووایي چې را واقعي مونږ ټاپوخیل به دی پسې مکمل ولاړو خو ټاپوخیلو پسې څوک هم ونه درېده چې را واقعي دلته دا یو غریبه محله ده چې دی له مونږ له غوندې څه وکړو یا څه وکړو ټیک ته بورونه شو دغه شو دا خو ټول کلي کې شوي دي او نور دغه شو که نه نو مونږ اجتماعي کار نه شوی. اجتماعي کار داسې نه دی شوی. لاله تاسو خو بالکل د فرنټ کې کور دی ورسره که نه د لارې نه څه تکلیفات دي؟ دې نه خو تکلیفات ډېر دي چې ورانه ویجاړه وه که نه ټوله. لاله تاسو به راله ووایئ چې د دې نه څه تکلیفات دي؟ مایک پرېږدئ خیر زه مایک برمایک. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه چې دلته راغلی تپوس مو وکړو. الله پاک مو قدر وکړه. بس دې نه تکلیفات صرف ده چې دې کې غټ غټ کاڼي لګېدلي دي د هغه کاڼي د پاسه چې کانکریټ واچوي نو دا غریب خلک دي کورونو ته اوبه وراوړي. لاله ما خو واورېده چې زنانه پکې درزو خوړو ماشومان پکې راغورځېږي ماشومان پرېوځي ریډه راشي رشکه راشي د چا اکسل ماسي غریب خلک دي نو د غریبو ته چې لږ نقصان ورسي که 100 روپۍ وي که 200 وي او څوک زخمي شي اوس هغه بل ورځ زموږ نوسۍ دلته کې راپرېوته تندی ولګېد او سر یې مات شو 3 ټکۍ ته وویښ کړه. داسې نور زنانه دلته راپروزي خوارانې نو لکه دا مهرباني دې وکړي چې دی ته دې لږ پوښتنه وکړي د غریبو خلکو او صرف خپل اوټ ته نه غواړي. اوټ خو لکه هر ځای کې استعمالېږي مونږ به درکوو او درکړی هم دی خو لکه مهرباني وکړئ زموږ د دې لارو زموږ د دې خوشه آصف بھائی دلته مسله دا ده چې تکلیف خو خلکو ډېر زیات دی دلته بره ټاپوخیلو جنازګاه ده د ټول کلي خلک په دې راځي جنازې له او دا خلک ویني دا سیاسي خلک هم ویني خو زمونږ ګیله هم دا ده چې زمونږ د نن پرون نه زمونږ د مشرانو د دور نه چې کله مونږ واړو یا مونږ نه مو د هغه دور نه زمونږ د مشران دې سیاسي خلکو سره ودرېدلي دي خو لیکن دې ګلۍ ده دا د ټاپوخیلو مسجد نه را شروع شه هغه ایوب خان ماما تر کوره پورې دې کې تر نن تاریخه هېڅ اجتماعي کار نه شوی. حالانکه دا خلک کوټونه په اړه د خلکو له ورکوي مونږ سره دا لختي همغه د 150 کالو زاړه د خپلو پیسو جوړ شوي دي دا مونږ کې به غټ غټ ګورونه کول دا زموږ مشرانو پیسې راټولې کړي او دا هغوی په خپل مدد باندې دا ټیک کو. اوس هغې نه هغه کانکریټ بیا 25 کاله پس اوچت شو کاڼي راووته هغه کاڼو کې اوس دونه تکلیف و چې پیاده سړی نه شو تلی ماشوم نه شو تلی سایکل نه شو تلی مریض که به یې بوتلو هغه به لا تکلیف و. نو مونږ خو دې خلکو خپله هم لیده حالانکې د سیاسي خلکو ولیده دی لا وینا ضرورت نو په کار دا وه چې دی دا کتلی وی دی دلته راغلي دواګانو له راځي جنازو له راځي چې دې غم یې کړی وی مونږ ویلي هم دي دی باوجود چې مونږ پوه شو چې یاره دې څه لاره نه راوځي نو اوس مو پیسې راټولې کړي مینت زاري مو یو بل له وکړو اوس هم دی کې مونږ سیمټ او کرش شی نه څه په قرض راوړو چې مونږ سره څه بس هغه مونږ ولګول مزید نه وي نو اوس قرض مو راوایي چې دا کار خو کول غواړي. نو مونږ دا ټول ګیدړان دي خو ګیدړان پاتې اشاله لار چې کوم ده که نه دی خو هغې باندې نه ګیس ترې نه بجلي ترې ده یو شی هم نه ترې یو شی هم پې نه ترې هغه پخه شوه
او چې کوم خلک عوام پې ځي که نه هم رنوی بایپاس جوړ شو هم صحیح ده خو د هغې نه خو هم نورې لارې هم جوړې شوې نو هغې له آیا دغه شته او زمونږ چې کوم مین لاره ده نو هغې دپاره څه دغه نشته که نه نو بیا هم سړی هغه ګیله خو کېږي که نه دلته کې چې کوم دی سا خټک صاحب راغلی دی هغه کتري دي د دې نه مخکې جمي کې د نومیناله مراغو ما سره بیټک کې کېناستو ستاسو څه مسله ده ستاسو مسلې به انشاءالله حل شي او پلان کې ډنګړې دی دا کیسې مې وکړي چې هر څه مو وکړو خو چې مېلمانه شي شي هم سکیر څه نو هغه یې هفته پس په کار شروع کړو نو کالو شو هغې هم څه کار ونه شو نو بس اخري مو یاره مجبور شو ځان له خو به څه کوو که نه زما وروره په دوه ټوکو الفاظ کې د حکومت نه او موجوده چې کوم سیاسي مشران دي د اي څه غوښتنه کوي څه ورته ویل غواړي تاسو خو کار وکړو بېشکه لګیا دی شروع دی کېږي خو ایله داسې د پړه شته چې هغه ور رسول غواړي نو په زړه مو همدا دي چې مونږ یاره مونږ هم تاسو له غوندې نظر وکړئ لکه د 15 کارونه یا 40 کارونه زموږ د خلک دې پارټیانو سره ولاړ دي د هغې باوجود دلته مونږ له اجتماعي څه کار پیپی کم از کم 25 نه 30 هزار پورې ووټ دی بالکل جی او په هغې کې چې کوم دی نو مونږ له تر نن تاریخ خلک ودي وایي یو که چا کړي وي نو را دي چې ثابت دي که چا ما کړي دي نو دا زموږ لختي خراب دي لارې زموږ په دغه پوزیشن دي او اوس هم دا مونږ په خپل مدد دی کې چې دا څه وکړو نو لکه مونږ لاره عارضي ټیک کا خو حال اوس هم صحیح رونه وته ولې چې مونږ سره هغه پیسې شته دی نه هغه مو چانده کولی نه شو چې دا ټوله مونږ کوله وکړو نو دې خوا د دې نه مخکې چې دا پاتې شو نو په دې پاتې شو چې دې کورونو والوي زموږ خپل غریبي نو بس دا نه همدغه دغه چې مونږ له د دې لارو کم سے کم که نورې سم نه نو چې دا لارو او د لختو دا کار راله چې دی نو دا راله کم سے کم ټیک کړي دا راله برابر دا دې سره چې کوم اخوا لار ده که نه د ټاپوخیلو جنازګاه یو چې کوم دی د شوکت نظیر د دیرې نه راغتې ده ماشاءالله مونږ سره غټې ودې دلته پرتې دي خو مونږ پټي وو ای ښکاره دي مونږ پټي او دې به مونږ څه وکړو که نه لکه د مونږ ښه یاران دوستان دي ښه ګپ شپ مو دی ورسره خو لکه هغه لاره هم خرابه ده هم خرابه ده او دا هم خرابه ده ساجد بھائی خټک صاحب لکه د وایي که نه چې یاره ما په پیرپی کې ډېر غټ فنډ ولګولو په پیرپی کې ما ډېر زیات کارونه وکړو نو دا یو مین لار ده دا څنګه پاتې ده لکه جی زه خو دا ویم که نه چې مثال خوړونه پخېږي که نه نو اول انسانانو له لین برابر کړي نو هغه شان کار وکړي بیا ګیدړان که نه نو دغه مسله نو خټک صاحب له پته ده چې ټاپوخیلو دغه هم راغلی دی هر څه راغلی چې هغه له کوم عزت میلاو شوی دلته ولا خلکو په بیټکو کې هم چې کړي دي پرویز خټک صاحب دلته ډېر ورسره کلک په ولاړو چې ده ویلي چې زه پیټۍ سره بس پیټۍ سره خو اوس لکه مثال جنګ په کورسۍ دی نو د په خپله کورسۍ جنګ کوي خو مونږ خو د مه جنګ کوي ساجد بھائی ډېره مننه ملګرو د زلنوخار پیرپی کلي د ټاپوخیلو محلې کم چې دلته جنازګاه ده او د ټول کلي خلک ای جنازې لم راځي ټول کلی راځي لازمن ایله په تکلیف دی د دې د ملګرو د رونو تاسو فریاد واورېدو فیصله به تاسو خپل کوي خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ الله په امان